یو تپوس شوی دی د روژې متعلق چې آیا یو داسې کس چې ضعیف العمر دی زنانه ده یا نارینه دی او یا په داسې مرض کې مبتلا دی چې مرض الموت دی او دې روژې نشي نیوی او بله طریقه پکې دا ده چې دا کس انتهایی حد درجه غریب دی چې بل سړی ورله د ټیم ډوډۍ ورکي او دی خوري سیوا وسره سنشته بچی اولاد خاون مور پلار وغیره نشتی او زکات کو ورله ورکای چې په فدیه کې ورکي نو سید دی که صدقه ورله ورکای نو سید دی خیرات او زکات پکېږي نه پاتې شو دغه دا مسله هبه ورله ورکای څه شی او ته هدیه کې نو بخشي خو که د هدیم سنو او دا کس یکی آواز په دنیا کې هیڅ سنو ودا یو کفاره و او روجې پیرالی او د روجې نشوي نیوی او د بیمارو انتهایی خط درجه بیمارو یا بوډاو یا بوډای و او پیسې وسره نه وي چې فدیه ورکړي نو په دغه کس باندې نه روجې نیول شته او نه په دغه باندې د روجې فدیه شته دی به صرف استغفار به کوي توبه به وباسي او دغه به کوي توبه دې سیستنه چې ګناه کړی دی استغفار به کوي او د الله نه به بخښنه غواړي او دعا به کوي دا مسله ذکر کړی دا مراقی الفلاح والا په فصل فی الکفاره کې او دویم چې دی نو فتح القدیر والا جلدو کې ذکر کړی دا او دا در مختار ما شامی والم ذکر کړی دا او آپ کے مسائل اور ان کا حل عالم ذکر کړی جلد 4 صفحه نمبر 602 کې چې په دای کس باندې نه روجېشته او نه په فدیه شته چې داسې کس ته مونږ چې څنګه ذکر کو چې نه بر ابا او اجداد شته او نه کت اولاد شته او نه رونه وغیرہ سشته او نو سره په خپل مال شته او په خپل بوډای دا کولای نشي چې روجي ونیسي او پیسې سره شته نه چې فدیه ورکي او څوک ول زکات یا چې دینو صدقه ورکي نو سید دینو زکات او خیرات پکېږي نه پکار خولداري چې څوک ول خیرات زکات ورکي فدیه کې ورکي لیکن چې څه بندوباسي جوړ نشو نو په دې باندې بیا روجي نشته دی به استغفار کې او صرف دغه باقی دا الله ته متوجي کیږي دا یو مسله ختم شو دویمه مسله یو سړی په موټر سایکل باندې روان دی یا په لار په سپیډ باندې روان دی او یا اسی په لار روان دی او ماشه راغی خولې ته لاړ او ډایرک مړی ته لاړ تیر شو یا په موټر سایکل روان دی یو پاڼه را لګن راغی خولې ته لاړ او پکته تیر شو یا چې دینو زنانه اورلې پوکي ورکو چې بده غاب شو ټول لږه په خولې تیر شو حلق ته لاړ کته مړی ته لاړ یا چې دینو آسی دا دوړه موړه په دې ځمکه باندې الوزي دغه دوړه چې الوتانو د دس پنګمو خولې ته لاړ او کته مړی ته لاړ او 13 شمې دې ته ورسېده کدا بغیر د قصد او د اراده نه و چې یو سړی په موټر سایکل روان دی خدای نه چې ما خولې ته ماشه لاړ شي او ماشه لاړ یا نور ګرد غبار لاړ یا زنانه ورله پوکي ورکي دا خدای نه چې زما دي لوګي تیر شي خو به اختیار تیر شي نو دا کارونه که چرته به اختیار وو شنو روزه په نه ماتيږي او که اختیارونه شنو روزه په ماته قضا بروړي کفاره په نشتی لکه سړی سیدی لاړ دي سي او کته اوس دی خله ته پي راته پي او جب وی راوي یا سادوم را تیز را کاږي چې د قصد په ځان ته ګن بوزي نو بیا روزه ماته بیا به د قضا راوړي کفاره په نشتی بل مسله په غوږ کې په پوزه کې او پسترګو کې او یا هغه زخم چې کولاو زخم دی زخمی دی سړی په دای کې دوايي اچول د دې سر روزه ماتيږي کنه ماتيږي نو لومبه دا مسله یاد کا چې پسترګو کې دوايي اچول او یا چې دینو دې کې رانجه لګول د دې سره روزه نه ماتيږي او په غوږ کې دوايي اچول یا په پوزه کې دوايي اچول یا ساس کې کول یا زینوسین اچول یا نور څه هغه چیزونه چي دا اچول په روزه کې په غوږ کې یا په پوزه کې روزه سره ماتيږي د دای په قضا راوړي بل مسله چې زخم ده په خپه کې ده په لاس کې ده وغیرہ په دې زینو کې ده په دې کې دا زخم په دې باندې مرهم ولګاو یې پکې دوايي واچولا ټینچر وغیرہ نو په دې باندې روزه نه ماتيږي او کو دا زخم په ګیړه کې یا په سر کې او په دې باندې داسې دوايي واچولا چې هغه سرایت کو مضغوط لاړه یا د خېټې د سرایت کو لاړه کته سي شستا مایده ته ورسېده خېټې ته ورسېده
بیا به پې روژه ماتي قضا به راوړي او کفاره به پې نه وي. نو په غوږ کې او په پوزه کې دوایي اچولو سره روژه ماتېږي او په سترګو کې دوایي اچول یا رانجه پورې کول د دې سره روژه نه ماتېږي. والله اعلم.